خپدې باندې څه شی راګرځي دا منځ کفاره ګرځي دا څه شي لپاره کفاره ګرځي ګوره دا یاد لرئ کلیر کټلی خبر ارتکړم دا حدیث چې کوم ارته بیانوم دا امام بخاری په بخاری کې صاحب د مشکات په مشکات کې دا حدیث روایت کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من نام عن صلات هغه څوک چې اغا د منځ نه اود پاتې شو او نسیها یا دا منځ یا هیر ک په هیر باندې دوی چې ما کړی دی نیو کړای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یا تر اود پاتې شو یا تر نه هیر شو فلیصلیها اذا ذکرها پیغمبر علیہ السلام فرمای کله چې دریات شو د غمون ډایرک قزاره وګرځاو دا خبره یاد لرئ چې ما او تا نه کوم منځونه قضا شوي دي که نه دا په قضای عمرۍ باندې ګوره دا نه ادا کوي چې څومره منځونه ارنه قضا شوي یو منځ قضا به راګرځي څنګه چې د دغې منځ ادا فرض وه دغسې قضا فرض ده په تا باندې په دغه قضای عمرۍ باندې زما او ستا منځونه نه راګرځي ځکه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایلی دي چې کوم انسان نه منځ قضا شو یا ترې نه اود پاتې شو یا ترې نه هیر شو کله چې اوریات شي پیغمبر علیه السلام فرمایي فلیصلیها حکم یې کړی دی امر یې کړی دی د دغې منځ قضا به راګرځي بغیر د منځ د قضا راګرځېدو نه منځ قضا نه راګرځي دا خبره ماته د حدیث په رڼا کې وکړه الحمدلله زمونږ موقف تر دې پورې واضح دی مونږ هیچا سره دجل نه کړی چا سره هم دوکه نه کړی څوک هم په فریب کې نه دی اخته کړی منځ قضا به په منځ باندې راګرځي سل در نه قضایي شل در نه قضایي د یو منځ قضا به راګرځي او داسې قضا فرض ده لکه چې ادا یا فرض ده نو بیا په اخر کې چې کوم دا 15 منځونه او مونږ ویتر کړو صاحبانو تاسو قاضي خان وګورئ فتاوا قاضي خان د احنافو یو مضبوط سړی دی بحر الرای کو ګورئ فتاوا عالمگیری وګورئ او بیا چې دی زمونږ استاسو د فقه حنفیه یو په ټولو کې داسې مضبوطه ستنه په فقهاو کې علامه شامی رحمت الله تعالی علیه چې دا د ټولو فقهاو د سر تاج دی یو لوی صاحب دی فتح المعین والا نور الهدا والا فتاوا تارخانیه والا ډیر داسې فقها دی او دا ټول د یاد لره دا سلف دی دا زمونږ په سلفو کې راځي زمونږ په مشرانو کې راځي هغوی دا خبره کړې ده چې دا منځ د قضا والاصح صحیح خبره ده بهتر خبره ده چې په دغه اخرنۍ جمعه باندې د دغه منځو قضا را وګرځي دا بالکل صحیح ده او په دې باندې انسان ته ثواب ملاوي اوس دا ماوتا چې کله قضا عمرې کړو دا یاد لرئ تاسو ته ما وویل چې منځ قضا به په منځ باندې راګرځي دا څه شي لپاره کړو صاحبانو دا منځ مونږ او تاسو کوو احتیاطاً زمونږ استاسو په مال ګټه کې څومره احتیاطي په کور کې په خوراک کې په لباس کې په جامه کې او چې د منځ احتیاطاً خبره وشي هر سړی چې دې ته ضرورت نشته ستا به ورته ضرورت نی مونږ ورته ضرورت شته مونږ ډېر خطاکار او سیاکار او کمزوري یو مونږ عبادات هم کمزوري دي دا منځ چې کوم کږي دا یاد لرئ دا حکم یې زده کړئ دا منځ احتیاطاً دی څنګه احتیاطاً دی ګوره فقهاو لیکلي دي چا نه په اودس کې څه کمی راغلی موتانه براغلی کنه بی راغلی کمزوری یو چانه په لباس کې څه کمای داغه په نجاست او دته پته نی په اوداسه کې څه کمای راغلی دته پته نی په وخت کې د منځ په وخت کې مکرو ټیم کې ادا کړی دته پته نی زمونږ او تاسو د مونږ شکوما ډانچا افعال دی قیام قرات رکوع سجدا په هغه کې څه کوتاهی څه کمای د دغه مونږ مین هغه وجه ارته بیانوم چې دا مونږ کو مونږ ولی کو په تور دا احتیاط باندې چا سره چې د خپل عبادت احتیاط نی هغه مکه هیڅ خبره مونږ سره د خپل عبادت او احتیاط غم فکر شتا چا سره نی مده کا خدا مونږ
دا یاد لرکږي محض د احتیاط په بنیاد باندې فقهاو لیکلي دي یو هله ده خدای پاک جل جلاله ته زما استا په اودس کې کمای راغلی په جامو کې کمای راغلی قیام قرات رکوع سجده کې کمای راغلی په وخت مکروه کې ما او تا نماز په هغه کې کمای راغلی دغه قضا عمری 15 منځونه سره د وترو چې په دې جمعه باندې کړو دا صرف دی پاره کړو بس چې دغه کمای خدای پاک جل جلاله د زما استا پوره بس دین مخ کې حکم یا نشتا دا یاد لرا او منز قضا دا برا ګرځي په منز باندې دا مرته ګور حدیث د بخاری وي اغه نه بغیر څه چاره دا بالکل نه کوي دا صرف اور صرف اوس بس ما په دې خبره پوي چې موږ دا منز ولي کوو احتیاط په بنیاد باندې کوو چې د اودس کمای د رکوع کمای د سجده کمای په وخت کې څه کمای په لباس کې څه کمای خدای پاک جل جلاله د دغه منز په ذریعه باندې الله تعالی هغه پورا کا او قیامت پورز باندې به زما او تعالی خدای پاک جل جلاله ان شاء الله ثواب راکړي